خوشاله؟ ها څه څه دي واغستل؟ کپړې او فیزار. ها دا ګوډې ستا پلار نشته؟ څو وروڼه خویندې؟ 4 خویندې 2 وروڼه. سیم کې سبق وایي؟ شپږم کې. شپږم کې. ته شپږم کې؟ دغه زما یو دقه زوی دی. او د کوم ځای؟ د بډابېرې. د بډابېرې پېښور؟ او دا راشي دې پته بچي. دا د الف خان شیرپور دفتر ته راغلی بډابېرې پېښور نه پکې دې ماشومه ځان له څه یې وړل. کمه شوې سنډل هم دی خور شو. کتونکو سلامونه. الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه بې څوکه خلکو سره کومک کوي. روان دی دا زنانه چې کومه ده د کوم ځای جي؟ لوټمانډو. خاوند هم کله وفات شوي؟ درېیم کال دی. او څو بچي هم دي؟ شپږ. ګټه وټه هم څه ده؟ هېڅ هم نشته. زه بس په خپله بس خوارې مزدوري کوم. دا څنګه مزدوري کوې؟ ورته غاښونه مرته ګنډل منډل کوم. روژه څنګه تېره شوه؟ بس الله تعالی بس ښه تېره کړه بس. صحیح. دا ځان سره غوړي ونیسه او دا ځان سره دا دغه ونیسه او دا ځان سره کپړې واله. ښه صحیح ده؟ ځه ښه راشه دې خوا ګوډې دا څو خویندې او وروڼه؟ راشه دې خوا ته. دا جوړه مې وله واغسته نوې جوړه. خوشحالې؟ تا څو خویندې او وروڼه دې څو دي او پلار دی؟ مړ دی. کله وفات شوي بچي؟ 2 کاله شو. ښه دا ځان سره چې کوم دی نو دا کپړې واله. ښه ستا هم دي پکې او دا مور لمن پکې اوسې راشه دی فتح ګلې. ښه تا له خو ما کپړې درکړې وې که نه؟ پیزار مې هم درکړی و که نه؟ اوس وایې چې مور له وړمه نو مور خو دې بل ځای کې اوسېږي که نه؟ هلته مې ولوړې. صحیح ده. دا واله دا ګرانو کتونکو دا وایي چې دغه ده. ښه هغه وایي برقه راشه دې خواته بچې. ښه پړونې. ښه تاسو څو وروڼه خویندې؟ موږ یو ورور مې 4 خویندې. ښه څومره وخت نه راځي؟ د ډېر وخت نه راځم. صحیح ده. ښه دې له برقه ګورو راشه دې خواته تورې ته کوم ځای نه راځي؟ څو بچي دي؟ 4 له خیره. 4 کونډې؟ کونډې مسان وسیمې دي خازوی مې قرضدارې دي. قرضدارې دي. ښه صحیح ده. دې له وړه راواله یا سره راشه ګلې دا پړونې واله راشه. پړونې هم دې دغه راکړه. ښه نوې پړونې ده. ښه صحیح ده. نوې پړونې چې کوم دی نو دا ځان سره واخله او هغه وایي چې ما له برقه راکړه. هغې له به انشاءالله برقه ګورو مونږ سره اوسې. ښه ځه دا والا به دا هم والا دا ځان سره څادر هم والا. راشه دې فتح ګلې دا چې کوم دی نو نوې څادر دي دا ته ځان سره والا. راشه ګلې نوې څادر تاله درکړم. صحیح ده. راشه دې فتح ګلې دا والا. صحیح ده. انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. ستاسو تعاون پکار دی. مننه. خوشحاله اوسئ. سلامونه ملګرو. الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن سره د خپل کیمرامین یاسر خان سره د خپل ټیمه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د اختر د دغه خریدارۍ سره موږ ورکو غوړي او ورسره چې کوم دی نو وړه. خو دا ماشومان دا پلار نه لري. ښه ما ته خلک وایي ښځې وي تاله وي ډېرې ښځې راځي سړي نه راځي. نو د دې زلمي بچي هم نشته که نه چې زلمي بچي وي نو هم دې سره راغلي. خو دا د یوې زنانه چې کوم دي څه په اعتکاف کې ناستې دي او څه
ځان سره راوستي دي خیران چې به څوک وایي چې ټاکې روجې ورکې نالکه ته زیاتې که چې کیلو یې کمه او څوک وایي ته صرف ښځو له ورکې نو چې ښځې کونډې دي او سړی د ګټې وټې نشته نو چاله یې ورکوم سړو له یې ورکم دا اصلي حقدار دي نو دا دې هلکه کپړې دې ځان له واغستې او جی خوشحالې او جی ها او تا جی پلار نشته نه جی اختر لري نه وې اغستې نه جی ګوډې ته خوشحالې ها ته خوشحالې که نه خوشحال یم پلار دې شته نه جی څه څه دې واغستل پیزار او کپړې ته ګوډې خوشحالې څه څه دې واغستل کپړې او پیزار دا دا ګوډې ګوډې ستا پلار نشته څو وروڼه خویندې څلور خویندې دوه وروڼه سیم کې سبق وایي شپږم کې شپږم کې ته شپږم کې کوم ځای بچي زیام دا ولې ته ولې ګونګې شوې څه ښه کپړې دې واغېستې ستا پکې پیزار وشو او ستا تا له بیا راکړو ښه تا له به بیا راشه که نه خوشحالې ته مه او بل څه ته مه وخانده لږه که نه ښه د ستا څو بچي دي دې کې دې کې زما یو دقه زوی دی او د کوم ځای د بډه بیرې د بډهبیرې پېښوره او دا راشه دې پته بچي دا د الف خان شیرپو دفتر ته راغلی بډهبیرې پېښور نه پکې دې ماشومه ځان له صحیح وړل او ته به ځان له پیزار هم اخلې ښه پیزار به هم دله اخلم ښه داسې به راننځي ښه خوشحاله یې که او ورسره چې کوم دی ګورې دا مونیسه او دا مونیسه ښه صحیح ده ښه راشه دې خواته او اخوا ماشوم دی وباسه ځه ښه ته رقم دی د خټې نه د خټې څو بچي دي د درې مې لکان دي د دوی ماشومان دي یو مې جنکې دي کپړې ولې واغستې خوشحالې الله عزت وکړه ولې خوشحاله سیم ځل دی چې راځي دا مې دویم ځل دی سره دروغ وایم صحیح ده ها انشاءالله نور به هم کوو ښه دا ځان سره ونیسه ها راشه افغانۍ خور راشه دې خواته افغانۍ خوره د افغانستان سره تعلق ساتي د څو کالو نه دلته راځي شپږو کالونه به راځو شپږ یا اووه کاله به کېږي دا شان شپږ ستا خاوند خودکشي کړې وه د هغه ټیم نه مسلسل راځي څه څه درته میلاویږي هر څه راکوي تاسې لکه تیزې خبرو که چې خلک یې وایي هر څه راکوي اوړه هم راکوي جامېګانې مې هم بچو ته اخلئ وړې هم راکوي پیسې هم راکړي تاسو او ښه خوشحاله یي او اوس مې د بچو جامې هم نشته بله زه تنګي ته لاړم ما 250-200 پورې جامې کتلې اجینې مې سې جړل اوس تاسو جامې هم ورکړې پیزار هم ورکړه او هغه د هلکانو جامې مې نشته سمې ګرانې وې 1500-1000 پورې دا شانتي پیسونه لکه کپړې داسې 800-1000 پورې 1500 پورې کېدلې ما وانه اخیستلې بیا ګنډل هم هسې ګران دي ورته وا مې نه اخیستلې پردۍ جامې اچوو ته او استري کوو ته او بچې مې خفه اوس هم جړل وایي جامې ماته پیزارونه راوړه او نور هر څه موږ ته تاسو ځان سره دا لور راوستې دا لور ده که نه خوشحاله یې بچي کپړې هم دې واغستې پیزار دې هم واغسته ته خوشحاله یې بس ښه چې څو دې راوستي وو د هغوی د کپړې مو شو دا ولې ځان څه شابه دا هم واله او دا هم واله ښه او زه ځان د سبا ناوخته دی او روجې به دغه ځای کې ځان سره پخې یوسئ ښه غټې روجې د 400 دي ها تاسو کوم ځای حاجي صاحب موږ دلته بدوانو کلي ها څو بچي دې راوستي وو ما درې راوستي درې واړو کپړې پیزار درې واړو دوه کسانو پیزار دي درې واړو جامې هم واغستې ها جامې هم واغستې درې پکې پیزار هم واغسته دا ځان سره وړم واله ها تاسو جی تورمزو د خټو تورمزو سویم ځل چې راځي زما دویم ځل دی وړو له د جامې ورکې بله پیره د غوړي هم راکړو هړو حبسي بوتل هم راکړو خوشحاله خو ډېره بچو کپړې دې شي او د الک پیزار پاتې دی د پیزار پاتې پیزار به مو شي ښه دا واله دا ځان سره واله ښه تاسو جی کوم دی موږ د ملکانو کلزیم ها څو بچي دي ځان سره واغستي دوه مې راوستي دي شپږ بچي مې دي شپږ بچي دي دواړه خو شو که نه دواړه وشو یوې پکې پیزار نه شو راغلی یوې وشو دا یوې وشو کپړې خو دواړه شو او کپړې د دواړو ښه د خوښې که نه خو د خوښې سره زه صحیح ده دا واله ښه دا ځان سره وړم وړي واله له راکړي ښه وړي هم در کورا شه دې فتل ها تاسو زما پلان مړ دی او موږ د ټاپو یو پلان مې وفات شوی دی او مې شوګر دی څو کالونه راځي زما دا دویم کال دی دویم کال دی ښه راشه دې خواته تاسو جي ها تاسو زه کونډه یم دا دویم ځل دی چې راځم پروس کال هم راغلی بل کال هم راغلم درېیم کال مې کونډه څو بچي دي 15 بچي مې دي 15 بچي دي صحیح دا واله ها دا هم واله راشه دې خواته راشه راشه دې خوا دا واله راشه ته راشه کوم راشه
دا والا ښه دا ځان سره جوړه والا راشه دې خواته له تورې دا والا ځان سره دا والا دا والا شه افغانۍ خو ورکوم دا دا ځان راشه له تم راشه دا تونس چې څه دي بنين مستوى هذا برخية لك أول شيء كته لا ديك واجه وصبرت لا ولا कपड़म दो सादरम देवर सार सिंह सही ده ها طالب صدق هر څه پکې دي ها هذه كده نور صادر هم دي ها صادر هم دي پکې ها صحیح ده صادر هم دي صحیح ده نه نه ها دا شو ها زي خزان د سوي ها زي به درو جماعت ټیم دي لږ وخت پاتې بس موږ مونږ کو خوشاله دوا کوي ټول لاسونو چت کې راشه کنه راشه دا یتیمانو دې کو درګه لګي راشه راتوشه بچو تاسو لاسونو چت کې ها دی ورته دا به وي کنه چې چا تاسو په خندا کړی ده کنه نو خدای دغه شانتي محتاج کی او دغه شانتي ذلیل خو نه خو چې دغه شانتي زما د کیمرې ته راشي او کینی تاسو ته مجبورې نه راځي کنه خو په خوشاله دلته کې بې عزتي خو نه شو کنه ډېر خلک و چې په کیمرا باندې رااله نو بې عزتي وشوله نو خدای خلک د وروړي نو موږ ته ډېر ضرورت دی چې په کیمرې راولو ها د بچو کپڑے مو شوي قیصر صاحب له دعا کوي دی کې را سره امداد ودی کپړو کې چې الله پاکي ترقی ورکي بل یو ورور 33000 روپیا را لګلې چې الله پاکي ټول مرادونه پوره کړي بل یو ورور 5000 روپیا را لګلې چې الله پاکي ټول مرادونه پوره کړي دا د هغوی پیسې چې پاغي کې ما کپړې مو واغستې پیزار مو واغست او اوس په حساب کتاب کو چې زه سونه قرضدار کېږم ښه چې زه سونه قرضدار کېږم نو دا حساب کتاب بوس کو ښه راځي د خاطر بچي شابه نو ګرانو کتونکو ورسره کپړې غوړي او وړه چې کم دی هغه خو ملو شو زه او دواګانې ځان ته هم کوي ما ته هم کوي او مسافر ته هم کوي ښه او هغې خلکو ته هم ډېر خلک چې کم دي که نه هغه به اوس د ماښام کې د روجمات ته ناست دي د جوماتونو مخې ته نه هغوی تاسو پسې یو خبرې کوي هغه خلک د پسې خبرې کوي چې ویره دا بېعزته شو هلته په خپله روجمات په سوال کوي دلته زمونږ روجو پسې خندا کوي جوماتونو ته ځي هغې کې ناست دي نو دغه خلک وي بل هغه وي چې پلار یې په قطار کې ولاړي چې په 15000 بوجې شي نو هم موږ اخلو نو هغه بېخوده خلک دوی پسې خندا کوي د پلار دی خبر الحمدلله الف خان شیرپونن د درزن نه زیاتو ماشومانو یتیمانو ته چې کوم دی کپړې پیزار او ورسره غوړي وړه او میاندو هم چې کوم دی نو کپړې مې ولا ورکړلي او دغه کپړې باندې به انشاءالله خوشحالي یو ښه نوې کپړې دي زه ښه تاسو زه ښه نور څه نشته دی بس دی روجمات غم وکړې ښه دا پکې و چې ماله برقه راکړه دا وګوره جي دا نوې برقه او برقه هم چې کومه ده نن سبا په څو باندې کېږي نو انشاءالله دا سلسله به روانې ډېره مننه خوشحاله